چې کوم په ټوله دنیا کې کار کوي څنګه چې نورو ملکونو کې مونږ کار کوو هغه شانتي مونږ پاکستان کې هم کار کوو او مونږ د اګریکلچر ډپارټمنټ سره ډیر چې دی نو شانه بشانه اوږه په اوږه باندې چې دی نو په هر یو که هغه څه د ایمرجنسي سچویشن وي که هغه د علاقې د ترقۍ خبره وي که هغه د زمیندارو د سوکالۍ او د هغې د ټریننګ خبره وي نو مونږ په هر یو محاذ باندې چې کوم دی نو د صوبایي حکومت سره زمونږ ملاتړ زمونږ مرسته او زمونږ سپورټ چې دی هغه روان وي دې سلسله کې چې کله زمونږ میټینګونه وشو نو مونږ ته سیکرټري صاحب مونږ ته ډایرکټر جنرال جان محمد صاحب هغې خصوصي طور دا وینا وکړه ځکه چې په صوبه کې نقصانات ډېر او تاسو یقین وکړئ د حکومت پاکستان سره زمونږ د صوبایي حکومت سره او ایون کمې امدادي ایجنسۍ چې پاکستان کې کار کوي د هغې سره هر وخت دومره پیسې نه وي ځکه زمونږ ملک چې کوم دی نو دا یو ترقي پذیر ملک دی زمونږ مسایل ډېر زیات دي او زمونږ هغه لحاظ سره زمونږ وسایل داسې نشته خو بیا هم زه د صوبایي حکومت او د سیکرټري صاحب ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې هغې مرکزي حکومت ته هم دا وینا کړې ده هغه زمونږ په شان د یونایټډ نیشن چې کوم ادارې دي هغې ته هم وینا کړې ده نور چې داسې کوم لکه پاکستان کې ورلډ بینک کار کوي یا ایشین ډیولپمنټ بینک کار کوي ټولو ادارو ته دا وینا کړې ده چې تاسو د دې زمیندارو د دې دغه دپاره دا کوم نقصانات چې شوي د دې ازالې دپاره تاسو لازما څه نه څه امداد او څه نه څه مرسته د دوی سره وکړئ هغه سلسله کې فیو چې کوم دی نو د صوبایي حکومت سره په د هغې په تعاون سره چې دی نو مونږ نن په یو ټایم باندې په نوخار او چارسده کې دا د زمیندارو په منځ کې د ربي سیزن چې کم دی تاسو چې به د غنمو کم تخم کرئ نو د هغې دپاره مونږ دا فیصله کړې دی چې مونږ به کم از کم هر یو زمیندار له یو پیکیج ورکوو چې په هغې کې به یوه د ډي اے پي بورۍ وي یوه به پکې د یوریا سره وي او ورسره به تقریبا 50 kg د غنمو تخم وي او دا داسې بهترین تخم دی چې لکه یو هغه بازارونو کې تاسو ته داسې ملاویږي د هغې هغه سورس هم اتھینټک نه وي د هغې سباله چې کوم دی تاسو وکرئ نو د هغې هغه جرمینیشن او د هغې هغه بوایي هم په هغه لحاظ سره ښه نه وي نو مونږ کوشش کړی دی چې مونږ تاسو ته یو بهترین څیز درکړو د هغې په ذریعه چې ستاسو کم نقصان شوی دی اگر چې هغه نقصان مونږ نشو پوره کولی مونږ صوبایي حکومت به هم کوشش کوي مونږ به هم کوشش کوو چې یاره د دې نه علاوه مونږ ستاسو دغه وکړو خو د نننۍ غونډه چې کومه مونږ راغوښتلې ده او زمونږ مشران چې کوم دلته کې ناست دي نو هغوی به تاسو ته یو څو خبرې هم کوي او دا لکه مونږ ډېر زیات تاسو ته پته ده بیا هغه د کووډ مسله هم را روانه ده پاکستان کې د سیکیورټي ایشوز هم شته مونږ خو غوښتل چې یو ډېر لوی پروګرام وکړو او په پروګرام کې د چارسدې او د خواوشا ډېر زیات زمیندار او ډېر سرکاري افسرانو دا پکې راووړو خو لکه مونږ ته صوبایي حکومت هم بار دا وایي چې لکه نن سبا حالات داسې دي چې تاسو کوشش کوئ چې دومره زیاتې غونډې مه راغواړئ د هغې وجه دا ده چې د هغې سیکیورټي بیا یو چیلنج جوړېږي او هغې کې نور مسایل هم مخې ته راځي نو دا لږ غوندې کسان چې مونږ راوستي هغه دا ده چې د دې سره به انشاءالله مونږ د خپلو د غنمو دا تخم چې دی د هغې سره چې کومه سره ده د دغې پروګرام به مونږ افتتاح کوو افتتاح به مونږ د سیکرټري صاحب په لاس باندې کوو او د فاروق صاحب په لاس باندې به کوو د ډي جي صاحب په لاس باندې به کوو نو دا مشران دلته کې تاسو ته ناست دي زه ستاسو په منځ کې او د هغې په منځ کې د حایلېدو کوشش نه کوم چې ډېرې اوږدې خبرې وکړم خو یو پیره زه ستاسو دلته ستاسو په راتګ باندې او دلته په دې ننني پروګرام کې زموږ سره په حصه اخیستو باندې یو پیره د زړه د کومې ستاسو شکریه ادا کوم د سیکرټري صاحب د ډي جي صاحب د فاروق او د علي خان صاحب او د هغې نور څونه افسران دلته دي زموږ د اف او چې کوم افسران دي او سپیشلی د انتظامیې چې کوم تعاون موږ سره دی د پولیس چې کوم کسان موږ سره دي یا د سیکیورټي ایجنسۍ د هغې موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې کله موږ هغې ته وینا کړې ده هغې زموږ په یو اواز باندې او په یو درخواست باندې همیشه دپاره موږ ته سیکیورټي راکړې ده زموږ پروګرامونه فیسیلیټیټ کړي دي نو د ډېرې شکریې نه پس په انشاءالله تعالی تاسو ته زموږ د مشران څه مختصر غوندې خبرې کوي او د هغې نه پس به بیا موږ خپله د ډسټریبیوشن سریمني شروع کوو تھینک یو سو مچ